الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دما ډېر عزتمندو، نن به ان شاء الله د مود بیان موضوع چې دا هغه د مؤمن صفات، یعنی هغه کوم صفاتونه پکار دي په مؤمن کې چې هغه سره یو کس مؤمن کېدل شي، یا مؤمن د پاره د کوم صفاتونو ضرورت تا. کوم ځان ته مسلمانان یایو یا مؤمنان یایو نو موږ ته څه کول پکار دي؟ الله پاک په قران کې د مؤمن څه کوم صفات بیان کړی دي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د مؤمن څه کوم صفات یا علامات بیان کړی دي، آیا هغه په مو کې شته دي او کنيشته دي؟ ټول ناول خود ما عزتمندو د خوش قسمتی خبره ده زمو په دې جمعات کې ناس یو، د الله په کور کې ناس یو، او د الله د کور په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په دنیا کې ټول نه الله ته محبوب ترین زیونه خوښ زیونه هغه جمعتون دي. الله پاک ته جمعتون باندې ډیر زیات خوشاليږي څوک ته په جمعات کې کینی. او بیا فرمایي پیغمبر علیہ السلام تو ابغضها الى الله اسواقها، او ټولنا بدترین زیونه الله په نس باندې هغه بازارونه دي. چې څوک بازارونو کې اسی فضول ګرځي، یو ضرورت وي هغه بخامه خچې بازار تا. خو به هر حال دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې څوک جمعات تراغللو الله فرمایي چې دا د ما ملما ده. نو دا ډیره د اعزاز خبره ده هغه خلکو د پاره څوک د جمعات ترچی، لکه مو تاسو د جمعات کې ناس کیو یا مستر زنانا دي په دې ځای کې، یا د شنور ډیر ځایونه بوي چې خلکو مسبخین منځ ته راغلي وي. نو د جمعات چې څوک راشي دا د الله ملمانه دي، او الله تعالی په خپل ملما باندې بیا ډیر خپويږي څنګه څنګه قدر کوي. الله یو خو دې مو قدر او عزت ته د ملما، او یو د الله قدر او احترام ده. او د الله احترام اومدغه دا چې الله دې مو ګناهونه معاف کړي او الله تعالی مو باندې رحم وکړي. دا د الله پاک احترام ده او دا د الله عزت ته د خپل ملما. د خبره مدي بنیاد باندې وکړه چې یو صفت او یو علامات د مؤمن دا ده چې الله تعالی په قران کې فرمایي چې من آمن بالله ويعمر مساجد الله. مومن باره کې الله تعالی فرمایي چې مومن هغه انسان دا چې دی په الله باندې ایمان راوړوي او دوی د جمعتونه جوړوي، د الله جمعتونه آبادای، او د الله جمعتونو آبادولو مطلب په دې کې دا ده چې د الله تعالی جمعات ترچی بقاعده طریقې سره آبادی په هر هغه ځای کې کیږي چې کوم ځای کې خلق اوسيږي. کایو ځای کې ډیر کورونه دي خو چې خلق نه اوسيږي نو هغه ته آبادی نشي اله. یا مثلا یو کور دا چې هغه کې څوک اوسيږي نه،
نو هغه کور به ړنګيږي، هغه کور آباد نه ده، هغه ړنګ ده، آباد په خلقو باندې ده. نو دا جمعتونه سری دا الله کورونه دي، دا آبادیږي په خلقو باندې، او دا د مؤمن علامه ده، دا د مؤمن صفت ده چې دوی جمعتونه آبادای. جمعات ترچی مونږ د پاره رچی، عبادت د پاره رچی، اعتکاف د پاره رچی، تلاوت د پاره رچی. نو دا د مؤمن یو غټ علامت ته چې د دې زړه دا جمعات سره معلق وي، جمعات سره لګیدل وي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې مؤمن چې دا د دې زړه جمعات سره لګیدل دا هر ځای کې وي، خودی به دې ته جلتی وي چې اذان به کله کیږي چې بیا جمعات تلاړ شم او جمعات کې مونږ وکم. نو دا د مؤمن صفت ته او دغه صفت پکار دې چې مو تاسو کې پیدا وشي. بیا د ما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې منافق سړی علامت دادا چې هغه سبعی منځتا او مسخوتن منځتا نه رچی او ډیره سستی کوي د سحر منځ کې او مسخوتن په منځ کې. دا د مؤمن سړی، دا د منافق سړی علامت ته په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دا. نو دې د واجب الګ ځان باندې سوچ پکار د آیا مو کې خدغه شی نشته د منافق سړی د علامت. لکه نن سبا خو رمضان د شکر دا سبعی پر شمیت خلق پاسی او به جمعه تم راشي، خو عام اوریزو کې کتا سودی جمعه تراشو نو سبعی منځ کې یو صف یا یو نیم صف دینه زیات خلق نه وي پدې ځای کې سبعی منځ کې، او همدارنګه مسخوتن منځ کې هم کم خلق وي نسبتاً په نورو منځونو کې. نو دا علامت دا د منافق علامت ته چې څوک سبعی منځ ته نه رسي او څوک مسخوتن منځ ته نه رسي. نو دا په ځان کې نه راولو د علامت او د مؤمن علامت برولو. او بیا د ما عزتمندو د کوم آیتونه مت تاسو په مخ کې تلاوت کړلو، په دې کې الله تعالی تفصیل سره د مؤمنینو یو څو صفات بیان کړې دي، او همدارنګه قران کې نورو ځایونو کې هم دغه صفات موجود دي. خطور نه اول په دې خبره باندې ځان کو یو چې په دنیا کې څومره خلق آباد دي، کغه په هر ځای کې دي، د هغه خلقو یو پہچان ده، د هغه خلقو یو علامت ده. لکه د هندوانو با خپل یو پہچان وي، هغه به پیژنې چې فلانه سړی هندو ده. د عیسایانو با خپل یو پہچان وي، اپ پیژندل شي چې دا سړی عیسائی ده. د يهوديانو با خپل یو پہچان وي. بیا د علاقو د خلقو خپل پہچان ده، لکه د عربو خلقو خپل یو پیژنګولي ده، هغه نه پیژندل شي د عربی ده. د پښتنو خپل یو پہچان ده، د پنجابیانو خپل یو پہچان ده. اومدارنګ یو پہچان د مسلمانانو هم د څنګه باندې مسلمان سړی پیژندل شي. مسلمان به یو انسان په څه شي پیژني؟ مسلمان به انسان په دې باندې پیژني چې د هغه به اخلاق بهترین وي، خوی عادت به بهترین وي، دغه کردار به صفاوي، دغه ماضی به صفاوي، دغه نیت به صفاوي، دغه کاروبار به د حلالو کاروبار وي، دغه کارونه به د کارونه وي چې هغه به خلق به هغه ته بد نه وي بلکې خلق به هغه ته ښه وي. دا د مؤمن سړی پہچان ده چې یو کس روان وي او بل کس وایي چې د فلانه خو ډیر ښه سړی ده، دا خو ډیر همدرد سړی ده، خلکو سره ډیرې ښېګړې دي، ژبه ښه ده، خوله ښه ده، خوی ښه ده، عادت ښه ده. دا د مؤمن سړی پہچان ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په حدیث مبارک کې فرمایي چې ټولنه افضل مؤمن هغه ده چې داغه اخلاق بهترین وي. او بیا د ما عزتمندو اخلاق څه ته شي؟ بهترین اخلاق. فرمایي چې بهترین اخلاق هغه چاته شي چې داغه بندگانو حقونه پوره کوي، بندگانو حق چې پوره کوي، دا بهترین اخلاق دي. لکه د مور او پلار حق ده، د ورونو خویندو حق ده، د بچیو حق ده، د رشتہ دارانو حقونه دي، د همسایګانو حقونه دي، او د ټولو مسلمانانو او د ټولو انسانانو حقونه دي. دغه حقونه چې څوک پوره کوي نو دا بهترین اخلاق مالک ته دغه انسان. او بیا فرمایي چې هغه انسان چې هغه کې سادهګي وي، هغه یو سیمپل انسان وي، یو ساده انسان وي، دغه مزاج هم ساده وي، دغه خوی هم ساده وي، دغه کپڑے هم ساده وي،
داغه د زندگی چې کوم طور طریقه دا هغه هم ساده وي، سمپل وي، ډیر ټیسټ پاس ولا نه وي، ډیر فخر او غرور تکبر ولا نه وي، ډیر هغه شی نه وي لکه عام طور باندې محسوسيږي په خلکو کې. نو ساده انسان چې وي دا د خلو اخلاق ولا انسان دا. او بل صفت دا دا چې د همدردی کول ولوي، هر چا سره د همدردی کوي، خېګړه کوي، خیر و پکې ګوري، شر و پکې ونه ګوري. او بل خ اخلاق دي ته یای چې د محبت کول ولوي، خلکو سره محبت کوي، که خپل دا او که پردی دا، که مسلمان دا او که کافر دا، دیو سره محبت کوي. خو کافر باندې کې دوه یاد ساتو چې الله تعالی مو قران کې منع کړیو چې د زړه راز به ورته نه ور کوي، زړه مینا به ور سره نه کوي، همدردی به ور سره کوي. او بیا د ما عزتمندو بل صفت د اخلاقی انسان هغه دا چې هغه سلام کوي په لیاره کې. څوک ته مخ ته کیږي راځي کما شوم دا او کلوې داغه ته سلام کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشومان ته هم سلام کړی دا. به د موږ حیثیت ته چې مو وایي چې دا غریب ده په دې خو سلام نه کوم، یا دا مشوم ده په دې خو سلام نه کوم. بیا خ اخلاق دې ته لشي د ما عزتمندو څنګه د تعلق جوړول ولوي. تعلق جوړولو نه خاص مطلب خپلوانو سره د خپلولی نه خرپای، صله رحمی ولوي، د خپلوانو سره خپلولی زیاتوي. که خپل ور سره هر څومره بد کوي خو دې ورته عزت د ما خپل یې، دا خو اخلاق ولا انسان دا. نو دا د مؤمن صفت ده. د ما عزتمندو کوم آیتونه مت تاسو په مخ کې تلاوت کړلو، په دې کې الله تعالی فرمایي چې قد افلح المؤمنون، بشکا مؤمنان چې دي دا کامیاب دي، دا کامیاب دي. خو بیا د مؤمن صفاتونه الله بیان کړی دي. ټولن اول صفت دا ده چې هم فی صلاتهم خاشعون، دوی په مانځ کې خشوع او خضوع کوي. یعنی منځ د داسې طریقې سره کوي چې د ذهني طور باندې او جسمانی طور باندې دا محسوسه کی چې زه الله په مخ کې ولاړ یم. دته د منځ خشوع او خضوع یې عام طور باندې د مو خشوع او خضوع دا په منځ کې برابر نه وي، دا منځ کې نه وي برابر. منځ ته مو ودرېګو په منځ کې مو ته نور سوچونه راځي، دا د شیطان مو باندې قبضه وي، دا د مو د نفس مو باندې قبضه وي. زموږ د دنیا ټول حسابونه هغه په منځ کې کوو، منځ کې ټول سوچونه کوو. نو دې د وجنا یو کس مونږ کړه واسي دا یو مثال دا، یو کس مونږ کړه امام پسې ولاړو، چې کله امام سلام اجر وسلو نو دا کس ورته ته امام صاحب تاخو لکه درې رکعات او کو څلور دی ونه کړو. نو دې ورته چې ته څنګه پوښتې ما درې وکوي، زما څلور دو کارونه دي، درو حساب مو کړو یو منو کړه پکې، کدا څلور رکعات ما با څلور دو کارونه حساب پکې کړه. نو دا مستسم و درېګو بیا مانځ کې مو سوچونه کوو، حساب کتاب کوو، کرل ریبل کوو په مانځ کې. حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چوک سي مونږ په داسې طریقې سره او کې ځکه کې خشوع او خضوع نه وي او ټونګي وای زر زر ټیټ اسک شي. نو الله تعالی دغه مونږ دا فرشتو ته حکم وکي چې دا پسخا کپڑے کې بند کا او دې سړی ته په مخ ورولا د سیمون. الله فرمایي زمانہ نه پکار د سیمون. نو دې د وجنه صدوره مهنت کوو، دوره او دس کوو، جمعات ترته پکار دې د مونږ برابر وي دمو. او مونږ باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو رکوع او سجدا کوئ نو تعدیل کوئ. پکې تعدیل دې ته یای چې کله رکوع ته ټیټ شي نو خې اطمینان سره د ملیاد سیده کا، او درې ځله خو خامخه پکې سبحان ربی العظیم ویا قضیات تل شي. دا ډیره خبره ده. اومدارنګي چې سمع الله لمن حمدا ته پاتېږي نو آرام سره ودرېګا او وای چې سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا ټول دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې کړې دي، خو موږ ته معلومه نه دي. دې سره مونږ خېستا شي او بیا هم چې رکوع ته سجدي ته ټیټ شي نو خچې ټیټ شي د خپل تنده او د پیزه د پسمه کې ولګيږي. هغه نه بعد شروع کړه سبحان ربي العظیم درې ځله دا پورا کا، بلکې زیات ویا او به ډېر دعاګانې الله نه وغواړه. او بیا هم د سجدي منځ کې سکینه نو بیڑا مکوا خ مزیدار کینا تعدیل پکې وکا. ګوره تعدیل ضروری ده، دا په حدیث کې راغلی دی، بخاری شریف حدیث تا. تعدیل دی ته یی
سجدې نه پاتېږي نو خک کینه د ملیا د سیده کا بس کو سملیا خاص سیده شي خپ اطمینان شي بیا غنه بعد بیا مې سجدې ته لاړ شي نو مو یې سجدې نه پورا راوچت شي نو اوس بیا بیا مې ته مور ټوپ کړی نو ته مونږ قبليږي نه به دې مونږ فائدات شواله اس استړي شواله نو دا د مؤمن سړی صفت ته دې په منځ کې خشوع کوي دویم صفت دا ده چې الله فرمایي چې والذین هم عن اللغو معرضون دوی لغویات نه کوي لغویات نه ځان ستي لغویات چې ته یې لغو شی مفسرین او تفسیر کړي دا چې لغو هر هغه شی ته لشي چې هغه به مقصد کاری نه د دین مقصد پکې حاصلېږي او نه د دنیا مقصد پکې حاصلېږي دیتا لغو شی او بیا الله فرمایي چې والذین هم للزکات فاعلون او دغه مؤمنان چې دي دا زکات ورکون کی دي دا دو صفت وي زکات لفظي معنا ده پاکي یعنی زه د زکات ور کی هغه سره د مال پاک شي او بیا فرمایي چې والذین هم لفروجهم حافظون او دا مؤمنان چې دي دا د خپل د شرم ځایونو حفاظت کوي د شرم ځایونو د فرجونو حفاظت کوي دا د مؤمن صفت ده بیا او د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک تا چې تاسو ماته د دوو جبړو منځ کې چې کوم شی دا شبا د دې ضمانت تر تراکو او د دوو خو په منځ کې چې کوم اندامونه دي د دې ضمانت تر تراکو زه تاسو ته د جنت ضمانت درکوم چاته دغه محفوظ وساتلو نو دا د مؤمن سړي صفت تا او بیا مخکې الله تعالی فرمایي چې والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان هغه خلق دي چې دوی د خپل امانتونو او د خپل وعدو خیال ساتي چا سره امانت چوک د سره کېګ دوی کغه وا خبره ویل نه وی او چا په امانت کې وا خبره تا ته وکړه هغه خبره هم هغه ته بل چا ته ما کوه ځکه زدا تاسو سره امانت تا اومدارنګ بیا موږ صرف د خلکو امانتونه نه دي موږ سره الله پاک ډیر زیات امانتونه دي لکه دا ټول ژوند چې الله مترکړی دا د الله امانت تا دا جسم دا د الله امانت تا دا پیسہ دا د الله امانت تا دا وخت دا د الله امانت تا دا صلاحیت او طاقت دا د الله امانت تا دا بچی دا د الله امانت دي دا د الله امانتونه دي نو د دې باندې به خیال کوو ته په دې کې خیانت ونه شي او د دې خیانت اومدغه دا چې د شیطان په لارې کې استعمال شي نو دا خیانت شو الله پاک سره او بیا د ما عزتمند الله فرمایي چې د وعدو خیال ساتو چا سره څوک د سره وعده وکي ته چا سره وعده وکي یا دوه کسان په خپل کې معاهده وکي دوه قومونه په خپل کې معاهده وکي د هغه ډیر زیات خیال ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا لا ایمان لمن لا امانت له هغه ایمان نشته چې څوک د امانت خیال نه ساتي ولا دین لمن لا عهد له او داغه دین نشته څوک چې د وعده خیال نه ساتي نو د وعده پابندي او بیا د ما عزتمندو ټول نه لوی وعده مو الله سره کړی دا په هر منځ کې الله سره وعده کوي چې اياک نعبدو یا الله خاص ته عبادت کوو دا الله سره وعده کول دي کنه نو آیا دا وعده مو پورا کړی دا یا الله سره مو دا وعده کړی دا چې الله ته مو دا ویلي دي چې ته د مربي قالو بلا ته د مربي او مو په دې باندې گوايو چې ته د مربي نو رب دې ته لشي چې هر وخت کې په هر موقع کې په هر ماحول کې د خپل رب خبره منل د خپل الله اطاعت کول نو دغه وعده مو الله سره کړی دا بیا په خپل منځو کې وعده بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا زپچا کې څلور خصلتونه پیدا شولو نو دا منافق دا ټول ناول دا چې امانت کې خیانت کوي دویم دا چې کله وعده وکي نو بیا وعده متوي او دریم دا چې کله خبره کوي نو بیا دروغ یې څلورم دا چې کله چا سره جنگ جګړه شي نو بیا پکې سپک یې زیاړي کوي بیا دا د منافق سړي علامتونه دي او بل صفت په دې آیاتونو کې دا ده والذین علی صلواتهم یحافظون او مؤمنان هغه دي چې دوی د خپل منځونو حفاظت کوي ګوره یو د منځ نه حالت دي هغه ته خشوع یې هغه خو مخ کې تیر شولو یو د منځ بیرونی حالت دي چې هغه ته الله فرمایي چې د منځ حفاظت وکا د منځ حفاظت دا مطلب دا چې موږ نه قضا نشي
نمبر 1. نمبر 2 دا مونږ په خپل وخت باندې وکا مونږ او د سره وکا مونږ په خنیت سره وکا د الله رضا ده پاره وکا خلکو خیالو ده پاره مکوا او نرانو ده پاره دا حکم ده مونږ په جمع باندې وکا به جمع باندې مونږ مکوا نر د پاره خو به جمع مونږ کول بالکل شتانه په اسلام کې بغیر د عذر نه یعنی کيو نر سره بغیر عذر نه په کور کې مونږ وکي نو دا د دې مونږ نه قبليږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده پیغمبر فرمایي دا د مو خبره نه ده پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو مسلمان سره هغه اذان واوري او بغیر عذر نه د جمعه ترا نشي منځتا نو زیایم زه د خلکو تویم چې لرګي را جمع کو څه د دې سړی کور ته ور واچو دوره سخت خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا د مو پروام نشتا مو پروام نشتا د منځ ټیم پوراشي جمع ټیم تیر شي بیا په کور کې خزغونی منځونه او کو کور کې خو منځ خزو د پاره راغلی دا اسی خو مزان د نران یو بغیر د عذر نه منځ کول په کور کې دا مسلمان سړی د پاره نه دا او بیا د ما عزتمندو په سوره فرقان کې الله تعالی د مسلمانانو او د مؤمنانو یو څو صفاتونه بیان کړی دي فرمایي الله تعالی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د الله بندگان هغه دي چې دوی پزمکه باندې عاجزی سره مزل کوي دا د مؤمن صفت ده چې د پزمکه باندې د سینا چې وا پچای ګټنه پر یو چته دا او بل پچای اعلان په خاورو بهيږي او دغه تانی اخلاص کړی دي او یو ولې ټټ او یو چته او ټوپۍ گاګا په سره کړی دا او کو ګوګ روان ده دا د مؤمن شال نه ده د مؤمن شال صدا هغه کې به عاجزی وي هغه کې به فقر وي هغه کې به سادهګي وي هغه کې دا د مؤمن شال ده یعنی الله تعالی مؤمنانو ته دومره احتیاط خیال ده د خپل ژوند تیرولو چې د تاسو د مزل او د قدم او د چال متخیل ده چې چال به هم د مؤمن چې دا به عاجزی سره وي دا به ډیر سادهګي سره به د ګرځي را ګرځي په خلکو منځ کې او بیا فرمایي و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دا مومن دویم صفت دا په سوره فرقان کې څکله د جاهلانو سره مخامخ شي نو جاهلانو سره د بحث نه کوي جګړه نه کوي بلکې څکله د پوښي چې دا مخامخ سره دا اوس بحث کوي جګړه کوي نو د ورته وي چې السلام علیکم پتا د سلامتیاوي ما سره بحث مکوا مومن سره دوره ټیم نشته څنګه بحث وکي فضول خبرې وکي او بیا عام طور باندې کتا سو خیال کړی د مو په کورونو کې دغه باسونه شروع وي د فلانه خدا او فلانه بد ده د فلانه خاده او فلانه خانه ده بدا باس وي یو یې ته فلانه خدا بلې ته فلانه خدا ایوه خدای ته فلانه خدا خدا بلې ته فلانه خدا خدا په دې باندې دغه باسونه وي او دا باسونه کله وری دوره اوګد شي چې جنگ جګړه پکې جوړ شي او بیا د ما عزتمندو بچي به یو کس کوي باس بدیږي کې هغه په ساري زکوم جګړه ما په خپل کور کې خپل بچی سره هم جګړه هغه به څه داخله او زبې څه نه داخله ورونه بلګیاوی نه دا مشر خدا او بل به څه دا مشر خدا مازی هغه وکړلې او هغه په ساري جګړه داسې کې په خپل کور کې مو ګرمي کړې دي او بغیر څه د ضرورت نشته هیڅ ثواب هم پکې نشته دا او هیڅ اجر هم پکې نه ملويږي هڅه بلچا د پاره باسونه کو خپل منځو کې جنگ جګړه شي دا خو ما د دنیا خبره درته وکي دیګه کې کوم مراد ده الله تعالی فرمایي په دینی خبرو کې هم چا سره بحث نه کوي څه ضرورت دینی خبره کله چا زړه ته کوزیدلا خو ډیره خاله کنه کوزیدلا نو دسي سړی سره بحث مکوا چې هغه مقصد د بحث کول وي خپوي وی هغه خو اسی تا چړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د خبرو نه منی کړی دا صدا او مسلمانانی منی کړی دي چې د سره د تاسو وخت ځای کیږي ځکه چې د مسلمان سړی وخت د ډېر قیمتي وخت ده مسلمان سړی چې معمولی انسان خو نه ده د دې باندې ما یو درس کړی دا ګوره اولو درسونو کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې کدا ټوله دنیا تباشي نو الله تعالی ته دوره سخت نه ده خو چې یو مسلمان قتل وشي په دې باندې الله ډېر خپه کیږي دومره اهمیت ده د مسلمان سړی د الله په نيز باندې
او بیا مسلمان سړی وي فضول باسونو کې بلګیاوي فضول خبرو کې بلګیاوي بے مقصد خبره بے حاجت خبره وختم ضایع کیږي او سړی سره عمل نامام خرابيږي اخرت کې کوم کردار د اغایم متاثر کیږي هغه سره نو بیا مخکې چې کوم صفت دا هغه فرمایي چې والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما مؤمنان خلق هغه دي د الله بندگان چې دوی شپې په وخت کې یبیتون شپې په وخت کې خپل رب ته سجدي لګوي خپل رب په حضور کې دوی عبادت کوي قیام کوي نفلونه کوي تهجد کوي دا د مؤمن سړی صفت تا ځکه چې مؤمن سړی چې دا د دې خورې د ټیم ډیر مصروفیات دي یا دنیوي مصروفیات یا دینی مصروفیات نو پکار دې چې د شپې وخت کې د دې لپاره ټیم وبسي چې د الله سره بیل ملوشي الله سره بیل جدای کې د الله سره خبرې وکي الله نه دعاګانې وغواړي الله نه مغفرت وغواړي او الله تعالی ته متوجي شي او بیا د ما عزتمندو مؤمن چې دا څه مسله ده څنګه مؤمن چې دا د هغه شپه اصل کې دې طرف ته خیر دې متوجي شو د مؤمن اصل کې شپه الله تعالی خیلی د شپه چې شپه به ته په فضولیات باندې نه تیروي عام طور باندې مو یا په ډرامو باندې شپه تیرکو یا په فلمونو باندې شپه تیرکو یا په غانو بجانو باندې شپه تیرکو یا په غپ شپو باندې شپه تیرکو دا روزي کې د مشپو کې ټول شپه مو غپ شپ لګاو په دې باندې ټایم تیرو واسي یا په کرکټو کې یا په ډرامو کې یا په موبایلونو کې یا په غپ شپ کې نه الله فرمایي چې مؤمن سره چې دا یاد دې خوب کوي او کبیا زیات نه زیات دا چې الله فرمایي چې تشبيه پاڅا الله توجړه او د الله په حضور کې سجدا ولګوا او د الله په حضور کې تهجد وکا او بیا الله تعالی فرمایي چې والذین او مؤمنان خلق اغدی اذا انفقوا لم يسرفوا دا ګوره خاص خبره ده مؤمنان خلق اغدی کله چې دوی خرچه کوي نو اسراف نه کوي کله چې دوی پیسې لګوي په خپل بچیو باندې په خپل کاروبار باندې په خپل روزګار باندې نو الله فرمایي چې دوی بیا لم یسرفو دوی اسراف نه کوي فضول خرچی نه کوي فضول خرچی څه دی یای فضول خرچی باندې لګتا سو ځان پوي کوي اسراف دیتا یای چې کوم ځای کې د 1 روپۍ لګولو ضرورت تا هغه ځکه 82 روپۍ ولګوم یا کوټه د ما سودا په 100 روپۍ باندې پورا کیږي نو زه 200 روپۍ ولګوم په دکان کې ولاړې مغزه کې بل سړی داغه ته ځان خیالو د پاره ز ډېرې پیسو سودا وکم یا د ما ګوانډیان دی هغه ته ځان وخم ډېرې پیسې ورته وخم زه خو دومره ډېره سودا راوړم او بیا هغه زیاشي دا اسراف تا څومره ضرورت ته مغومره پیسې ولګاو اگر چې څومره ډېری وي دسه په لګوي به مغومره دویم فضول خرچي دي ته یای چې په مال لګولو کې نور خلکو سره مقابله کول یعنی پیسې ما سره نشته دي خو دې کې خو پښتو وطن دا افلانی سړی واده د څه کړي او ته ډېر بهترین هوټل کې کړي او زباغنه خو هوټل کې ټیکاله ورکوم فلانی سړی دوه ډمان راوستلی او زب لس ډمان راولم فلانی سړی چراغا نه وکړي زب چراغا کوم په واده کې فلانی سړی دا نه وکړي زب دا کوم یا فلانی دا کړي وغنه به زیات کوم هغه د لپاره قرضا وکړو هغه د لپاره ځان مکروز کو دا هم په اسراف کې راځي دا هم فضول خرچي کې راځي دریم صفت د فضول خرچي دا ده چې پیسې لګول خو په غلطو کارونو کې کله غدا او کډیره ده کای وارو پیدا کای 1 لک روپۍ دا خو چې غلط کار کې لګوي د شیطان په لیاره کې لګوي نو دا په فضول خرچي کې راځي او بیا الله فرمایي چې ولم یقتروا او مؤمن هغه انسان دا چې د کنجوسی هم نه کوي بخلم نه کوي د سینا چې د پیسې ټوله په جیب کې ومنډي یا په بانک کې سنبالي کی یا کور کې سنبالي کی زه خو اسراف نه کوم نه الله فرمایي کنجوسی بم نه کوي څه پیسې شتا دي الله تقدر کړی دا نو خې کپڑے ور باندې واخلا خ گاډه ور باندې واخلا خ کور ور باندې واخلا بچو باندې خ تعلیم وکا هیڅ ممانعات نشته دا څه الله درکړي دي دا الله فضل و کرم دا خو په خو کارونو کې استعمال کا بخل بنه کوي
چې کور کې د 100 روپۍ ضرورت ده او تاسو سره 100 روپۍ شته هم دي او ته 100 روپۍ نه لګای 50 روپۍ لګای دا کنجوسی ده. یو خو هغه انسان چې هغه سره نشته غریب ده هغه خدان ته بیل خبره شو نو دا کنجوسی باره کې الله فرمایي چې کنجوسی بم نه کوي وکانه بین ذالک قواما اسراف او د کنجوسی په منځ کې به مزل کوي یعنی اعتدال سره با خپل ژوند تیرو اعتدال سره او بل ځکه الله فرمایي چې دومره پیسې بنه لګای چې ته کور تراشي او بیا د سر نیولې وی لاس سره څه دا مڅو وکړو دا مڅومره فضول خرچي وکړه زه به اوس کوم ما سره ټوله پیسې ختم شوي او بیا د ما عزتمندو الله فرمایي چې والذین لا يدعون مع الله اله اخر مؤمن سره هغه دا چې د الله سره شریک نه جوړوي الله سره چې کله د عبادت کوي نو په عبادت کې الله سره شریک نه جوړوي معبود به د الله وي یعنی شرک بنه کوي شرک دی تیایي چې د الله حقونه رواخلي او د الله بندگانو ته ویر کې لکه سجده د الله حق دا او دغه سجده ز قبر ته ولګوم انسان ته ولګوم بل چا ته ولګوم دا د الله حق دا نو د الله حقونه رخصتل د الله مخلوقات ته ویر کول دې ته شرک یې او شپږم دا چې ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق دا بغیر څه د وجب انسان نه قتل کوي دا حرام دي د انسان قتل کول او چې کله اسلامی ریاست وی بیا غځه کې یو مسلمان ته دا حکم نه حاصل چې د خپل طرف نه بدل واخلي د خپل قتل نه هغه به عدالت کوي هغه د ریاست ذمہ داری ده هغه سره به نور فساد راځي د خپل طرف نه ته بدل اخلي او بیا د مؤمن صفت دا ده چې ولا یزنون د زنا نه کوي زنا بنه کوي او بیا الله تعالی په قران کې فرمایي چې ولا تقربوا الزنا زنا خو به کوي خود نه چې زنا ته بنږدې کېږي هم نه زنا ته نږدې کېدل چې ته یې زنا ته نږدې کېدل دسي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې تاسو غانې بجانې مو اوري دا غانا اوریدل دا د زنا ابتدا ده اندې زنا شروع شي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ژبې خپل زنا ده د سترګو خپل زنا ده او د لاسونو خپل زنا ده د خو خپل زنا ده یعنی سترګو سره فحش فلمونه قتل پردیو خځو ته سترګې غړول پردیو سړیو ته سترګې غړول دا د سترګو زنا ده په خلی سره د زنا خبرې کول دا د ژبې زنا ده لا سره هغه عمل کول دا د لاس زنا ده خپو سره هغه تتلل دا د خپو زنا ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا ولا تقربوا الزنا مطلب دا ده چې اخشی ته مانج دکېګا چې کوم شی ذریعہ سره ته زنا ته ورنږدې کېدل شي لکه غانا اوریدل شو فلم قتل شو ډراما قتل شو پردی خځو ته سترګې غړول شوې دا ټول سړی زنا ته ورنږدې کوي او به پردګي کول شو دا مکوا دې ذریعہ سره د انسان زنا ته ورنږدې شي نو مؤمن سړی دا صفت ته چې دی به زنا کوي خو خود نه چې دی به زنا ته نږدې کیږي هم نه او بیا فرمایي چې لا یشهدون الزور دوی به د درویغو گواہی نه کوي مؤمن سړی درویغو گواہی به نه کوي او بیا فرمایي چې وایذا مروا باللغو مروا کراما کله چې دی تیریږي نو د دې مزل اذا مروا باللغو مروا کراما کله چې دی په لغویاتو باندې تیریږي نو دی په عزت سره تیریږي لغویات دي ته یې لکه مثلا یو مسلمان سره په لیاري تیریږي هغه ځکه د غانو بجانو مجلس تا نو مومن سره هغه ته نه ویل شي سیده ورنه تیر شي د شرابو مجلس تا د نشي او د تماشي مجلس تا بل د شیطانیو مجلس تا مومن سره صفت دار چې عزت سره په هغه باندې تیر شي او هغه خلکو کې د ګډ نشي او شامل نشي خو د مون او جوانان ګوره مو په خپل ګوره سره مو څه عمل ده آیا په مو کې دا صفت شته او کنيشتا او بیا د ما عزتمندو سوره توبه کې الله تعالی فرمایي مؤمنانو په باره کې التائبون دوی توبه وباسي والعابدون دوی د الله عبادت کوي الحامدون دوی د الله حمد بیانوي السائحون دوی د الله په لاره کې وزي ګرځي د الله په لاره کې او الراکعون الساجدون او دوی الله د پاره رکوع کوي او سجده کوي
الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر، او دوی د دعوت کار کوي، خلق د غلطو خبرو نه منې کوي کارونو نه، او خو کارونو ته خلق رغواړي. والحافظون لحدود الله، او د الله د حدونو حفاظت کوي. الله حدونه کرس کوي نه، الله چې کوم قانون جوړ کړی دا هغه قانون باندې پاس نه پخې نه لګي. او بیا په سوره احزاب کې الله تعالی فرمایي والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنان سړي او مؤمنان خځې، یعنی خځو لپاره هم بیان د پدیجه کې بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. د مسلمانان مؤمنان سړي او مؤمنان خځې دوی به خلقو ته د نیکی کولو حکم کوي او خلق به د بدو کارونو منې کوي. دا د مؤمن سړي او د مؤمن خځې صفت ده. د سیندا چې زویم ته ما خځه په کور کې ناشته وي. الله فرمایي چې خځه د دعوت کار ته راوبسا، خځه د قران خدمت ته راوبسا. او زه الله نه خپويګم، پیغمبر نه زه خپويګم، نعوذ بالله. پیغمبر یې نه، خځه د دعوت په کار کې استعمال کا، د قران په کار کې استعمال کا، د دین په کار کې استعمال کا. اومدا خځه چې دا ما په کور کې کینولې ده، کله چې د واده مو کاراشي به زه واده ته خځه استوم، کله چې د غم مو کاراشي به غم ته خځه استوم، کله چې د بازار ضرورت راشي به د ما خځه بوي بازار کې به ګرځي ساره بوي. بیا به نه پرداوي، نه به عزت وي، نه به پښتو وي، نه به حیا وي. خو چې کله د قران خبره راشي نو ما خځه قران ته نشي لیدا به کور کې کینی. دا کومه خبره شو؟ یا الله پاک یو خبره کوي او مو بل خبره کوو. نو خځه چې دا دې باره کې الله خبره وکړه په سوره احزاب کې، د مؤمنان سړي او مؤمنان خځې دا به د دعوت کار کوي او بل به څه کوي؟ ويقيمون الصلاه، منځ به قائم کوي، دا خځې به منځ قائم کوي. خځه به منځنه له پروا نه وي. ويؤتون الزکات، او زکات به ور کوي کچې دا خځه مالک وي د مال. ويطيعون الله ورسوله، او د الله او د الله د پیغمبر اطاعت وکړي. بیا په سوره انعام کې الله فرمایي انما المؤمنون الذين، بشک مؤمنان هغه خلق دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې دوی د الله نام اوري نو زړه ودګيږي، زړه ورپیږي، الله نه دومره ډریږي، دا الله سره دومره محبت کوي. او اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، او کله چې دوی د قران آیتونه واوري، آیتونه بیان شي ور باندې، نو دوی ایمان سره زیات شي، خوند ور تویر کی، مزه ور تویر کی. وعلى ربهم يتوکلون، او مؤمنان شدي دوی په الله باندې توکل کوي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې من احب لله وابغض لله ومنع لله واعطى لله فقد استكمل الايمان. چاته محبت وکړلو چا سره خالص د الله رضا ده پاره، چاته چا سره جګړه وکړه، دشمنی وکړه، خود الله رضا ده پاره، د پوله پټی ده پاره نه، د الله رضا ده پاره. او چاته چانه یو شی منی کړلو د الله رضا ده پاره، چاته یو شی ویر کړلو د الله رضا ده پاره، فقد استكمل الايمان. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې ایمان چې دا د مکمل شولو. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو کس مکمل مومن نشي کېدلی څومره پورې چې زه، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره پورې چې زه دی مومن ته د دې د مور او پلار نه او د دې د بچیو نه زیات محبوب نوم جوړ شوی. او بیا د ما عزتمندو مؤمنانو د پاره الله تعالی انعامات چې مقرر کړی دي. دوی د پاره څه انعام الله مقرر کړی دا چې دومره لوی قرباني ول خلق دي مؤمنان. نو الله فرمایي په سوره مؤمنون کې چې اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، دا مؤمنان چې دي دوی ته په وراثت کې جنت الفردوس ملويږي، په وراثت کې به ملويږي. یعنی وراثت هغه شی وي چې په دې کې د چا احسان هم نه وي تا باندې، یعنی یو شی ته وراثت کې ملويږي، په دې کې تا باندې چا احسان نه وي، بلکې دا د پلار په حصے کې تا ته ملاو شو. نو دا جنت الفردوس چې دا مؤمنانو ته الله فرمایي چې دا په وراثت کې دوی ته ملويږي، دومره لوی انعام ده. او بیا فرمایي هم فیها خالدون، دوی به همیشه په دې جنت الفردوس کې وي. او بیا په سوره فرقان کې الله فرمایي چې اولئک یجزون الغرفه
دوی ته په بدله کې اوچته بنگلې ملويږي لوی درجه به ملويږي بما صبرو ځکه چې دوی په دنیا کې صبر کړی دا چې نه صبر کړی دا د ګناه کولو نه صبر کړی دا په نیکیانو باندې صبر کړی دا په تکلیفونو باندې صبر کړی دا او بیا الله تعالی په سوره توبه کې فرمایي وعد الله المؤمنین والمؤمنات الله تعالی مؤمنانو سره او مؤمنانو خد سره وعده کړی دا جنات د جنت تعالی به ته جنت ور کوي او کوم جنت تجري من تحتها الانهار خالدين فيها سبای کې به اغلاند نهرونه او دوی به همیشه پاغي کی وي ومساکن طیبه او د دې مسکن چې وي هغه ډېر پاک وي د دې بنگلې د دې عمارتونه د دې وسیدل دا به پاک وي فی جنات عدن او دا جنت ته د همیشوالي او بیا الله فرمایي ورضوان من الله اکبر او الله به دوی ناراضي وي دا ټول نه لوی بدلا د مؤمنانو لپاره ذالک هو الفوز العظیم او هم دغه لوی کامیابی ده او بیا الله په سوره احزاب کې فرمایي چې اعد الله لهم الله تیار کړی د مؤمنانو لپاره چې مغفرت و اجرا عظیما او لوی اجر او بیا الله تعالی په سوره انعام کې بیا فرمایي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه چې بشک الله تعالی مؤمنانو سره سودا کړی ده د جنت الله پاک مؤمننا ځانم اخلي مالم ورنا اخلي د دې په بدل کې تعالی به دوی ته جنت ور کوي بیا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الله فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو غمجن کېګو ما تاسو سست کېږئ ما تاسو به غالب وئ خو په شرط دی ته ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان وئ او اخر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک چې پیغمبر اسلام فرمایي چې الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر د دنیا څخه دا مؤمن د پاره جیل دا او دا کافر د پاره جنت دا دغه به مؤمن سره پابندي سره وخت رہی د الله د حکم مطابق به وخت رہی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق به وخت رہی مؤمن سره او کافر چې دا هغه آزاد ده هغه خپل مرزي ده چې اده څه کوي هغه کوي ځکه چې هغه د پاره بیا پاغه دې کې لوی سزا پرتا ده نو دا یو څو خبرې وي الله تعالی د پدی خبرو باندې متاسټول ته د عمل کولو توفیق راکړي د ما عزت مندو یو خبره هم بل ادا کولا چې دا جمعات تا او دا دغه محله چې دا په دې محله مثال به ان شاء الله تاسو ته پورا کوهاټ پورا کډی کې نه پورا کوهاټ کې به نه ملایږي چې په دې جمعات کې د خزو مدرسه هم دا د سړیو مدرسه هم دا بیا پروژو کې دا مجلس پکې ان شاء الله خطر کې سره دا چلیږي د قران مجلس نو د دې جمعات مو باندې ډېر حقونه دي خصوصا زنانو په خدمت کې دا عرض کومه چې دا تاسو دې ترغلی او دا د جمعات برکت ته دا د الله کور برکت ته او بیا د دې محلې د مشرانو برکت ته چې تاسو دې محلې ته د جمعات ترغلی او تقریبا 400-500 زنانه روزانه مسر رسید ټول جمعات اکثره پورې ډک وي نو په دې باندې د الله شکر ادا کړئ او تاسو د الله ملمانه یو چې الله دې ته ملمانه کړیو نو دې د وجنه دغه جمعات د دې هم ته ضرورت دي نو جمعات باندې به خاص خیال ساتئ ته جمعات مونږه خپانه شي د الله کور دا د الله په کور کې پیسې لګول دا په جنت کې ځان ته بنگلا جوړول دي بس دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې جنت کې ځان ته بنگلا جوړوي نو په دنیا کې جمعات سره تعاون وکا جمعات کې خپل مال ولګوا نو ما دا مقصد وو چې زنانو مخکې مو سره ډېر امداد کړي د په دې جمعات کې بیا به ان شاء الله مو سره ډېر امداد کوي په دې جمعات کې بل عرض مدا کولو ډیره سخته ګرمي شولا اگر چې سخته بنوي الله په نيز باندې خو هغه سخته ګرمي ده چې هغه د قیامت ګرمي ده خو بهر انسانان ډیر کمزوري دي موږ ډیر کمزوري یو ګرمي تیزيږي اورېږي پورېږي او موسمیات ولا خو یې چې نور هم تیزيږي نو د الله په حضور کې هر وخت دعاګانې کوي چې الله پاک د رحمت باران وکي الله تعالی د رحمت باران او بقدر حاجت د باران وکي چې خلکو ته تکلیف هم نشي دعا او امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وآله واصحابه اجمعين یا الله د کومي خبره مو کړلې د خپل دربار کې قبول کې یا الله تعالی د دې اجر متراکه او ردون کې تایم ورکې یا الله متهم د دې اجر راکې یا الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف کې یا الله دې مور او پلار ګناهونه معاف کې یا الله مو باندې رحم وکې دې مور او پلار باندې رحم وکې
ټول مسلمانانو باندې رحم وکي یا الله تعالی تا په حضور کې دعا کوو چې یا الله موږ ډیر کمزوري یو یا الله تعالی تدې روزي په برکت سره د جنورو د پاره د مشومانو د پاره معصوم او انسانانو د پاره یا الله تعالی ته د رحمت باران وکي یا الله تعالی ته د خیر او برکت باران وکي یا الله تعالی ته د رحمت باران وکي او یا الله ته د خیر او برکت باران وکي یا الله تعالی چاته کوم مشکل وي دا مشکل ورته آسان کا یا الله تعالی چا په کورونو کې د رشتو مسله ده د خځو او د خوند مسائل دي یا الله تعالی دا ټول مسائل ورته آسان کا یا الله تعالی د چا بچي به روزګار دي حلال او روزګار ورته ور کا یا الله د چا روزګار شته هغه کې خیر او برکت واچوا یا الله تعالی د چا نرینا اولاد نشته هغه ته نرینا اولاد ور کا او یا الله د چا اولاد شته هغه الله تعالی مور او پلار د پای د سترګو یخواله وګرځي یا الله تعالی تانه مو خوشحالي غواړو د دنیا او د آخرت یا الله تعالی مو امن غواړو د دنیا او د آخرت او یا الله تعالی مو خیر غواړو د دنیا او د آخرت یا الله مو هر شر نه وستا هر تکلیف نه وستا هر مصیبت نه وستا وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.